نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. معزز مسلمانانو، ابل ورځ په ترجمه کې موږ په یو مسله باندې بحث کړو. هغې ته مسله د رفع الیدین وایي، او په هغه مسله کې موږ د قرآن کریم نه استدلال کړو. د خاشعون معنا حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما کړې وه چې لا يرفعون ایدیهم فی الصلاة، دوی به په منځونو کې لاسونه نه پورته کوي. او د هغې متعلق مې ټول مباحث ویلو. بیا مې پکې دا خبره کړې وه چې کوم رفع الیدین غیر مقلدین حضرات کوي، دې باندې دوی سره دلیل نشته. کوم چې دلیل دی هغه د امام شافعي رحمه الله د مسلک د خلکو دلیل دی، او د امام احمد رحمه الله، ځکه چې هغوی تقلید او د اجتهاد قائل دي. غیر مقلدین حضرات تقلید ته شرک وایي، هغې ته حرام وایي. نو د دوی استدلال د حدیث نه صحیح نه دی. لکه په دې مسله کې دا بخاری شریف دی، دې کې حدیث د رفع الیدین دی، دې کې دا حدیث دی د رفع الیدین والا روایت دی. دا صفحه د 102، دې کې 2 روایات دي. اولنی روایت کې 3 ځای رفع الیدین دی. اول تکبیر کې چې کله رکوع ته ځي یا د رکوع نه پورته کېږي، دې کې امام بخاری رحمه الله استاد دی محمد ابن مقاتل، داغه استاد دی عبدالله ابن مبارک، داغه استاد دی یونس، داغه استاد دی امام زهری، هغه د سالم نه، هغه د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما. محترم التقلید دی ته وایي چې د یو عالم خبره ومني بغیر د دې نه چې هغه نه مطالبه د دلیل وکړي. دې ځای کې امام بخاری رحمه الله د استاد نه حدیث مونږ او تاسو ته ویلی دی، خو په دې دلیل نه دی ویلی. دی نه دی ویلي چې دی د چا مخکې ماته دا حدیث ووی او کم ځای کې ووی، دې باندې دومره شاهدان دي. نو د امام بخاری رحمه الله خبره منل په دې حدیث کې او داغه په علم اعتماد کول، دلیل ترېنه نه غوښتل او دوی تی غوښتی هم نه دی، نو دې ته تقلید وایي. تقلید ته دوی شرک وایي. نو دوی چې کم رفع الیدین کوي دا د شرک په طریقه باندې د دوی د اصول موافق ثابت دي. بیا امام مقاتل د عبدالله ابن مبارک صاحب نه حدیث ویلی دی، خو دې کې دلیل نه دی ویلی. بیا عبدالله ابن مبارک صاحب د یونس نه دلیل ویلی، دلیل دا حدیث ویلی دی کې دلیل نه دی ویلی. یونس صاحب د امام زهری رحمه الله نه حدیث ویلی، خو په دې کې دلیل نه دی ویلی. چې استاد د دلیل نه غواړي د عالم نه، دغه ته تقلید وایي.
تقلید ته دوی شرک وایي د دوی د اصول موافق امام بخاری رحمه الله مشرک دی ځکه چې د استاد تقلید یې کړی استاد هم مشرک دی ځکه د خپل استاد تقلید یې کړی هغه مشرک دی ځکه د خپل استاد یې کړی دې کې تقریبا 1 2 3 4 5 راویان دي تر صحابي پورې د دوی د اصول موافق دا مشرکان دي پراوی کې شرط دا دی چې دی به عادل وي په عدالت کې اول شرط دا دی چې دی به مسلمانی زما اعتراض دا دی چې دغه نه استدلال کول د غیر مقلدینو دا بے ځای ځکه دي چې دا خو بنا د دې استدلال په تقلید ده او تقلید خو شرک دی او خلکو ته وایي چې د تقلید د تیرون راوځي نو دغه رفع الیدین کې د دوی استدلال د دې حدیث نه یا د بل روایت نه هغه صحیح نه دي زما یو اعتراض په دوی دا دی دویم اعتراض مې دا دی چې دوی وایي چې موږ د امامانو تقلید ځکه نه کوو چې موږ سره حدیث دي نو چې حدیث شته نو زما تقلید او اجتهاد ته څه ضرورت زه ورته داسې وایم چې په دې حدیث کې په یو رکعت کې رفع الیدین راغلي دي تاسو په ټولو رکعتونو کې رفع الیدین کوئ په دې باقی رکعتونو کې رفع الیدین د کم حدیث نه وایي په دې دویم روایت کې 4 ځای رفع الیدین راغلي اول تکبیر کې کله رکوع ته ځي کله رکوع نه پورته کېږي او کله چې دریم رکعت ته پورته کېږي نو 4 کرته رفع الیدین راغلي اوس دوی چې په دې دینه علاوه کم رفع الیدین کوي د دې موږ ته صراحتاً حدیث وایي دوی محترمو 3 قسمه رفع الیدین کوي 2 رکعاتو کې 15 ځای رفع الیدین کوي دوی به موږ ته داسې حدیث وایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم 15 کرته رفع الیدین کړي دي په 2 رکعاتو کې دوی په 3 رکعاتو کې 8 کرته رفع الیدین کوي دوی به موږ ته داسې حدیث ښیي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم 3 کرته په 3 رکعاتو کې 8 کرته رفع الیدین کړي دي دوی په 4 رکعاتو کې 10 کرته رفع الیدین کوي دوی به موږ ته حدیث ښیي چې رسول الله مبارک په 4 رکعاتو کې 10 کرته رفع الیدین کړي دي د باقی رکعاتونو کې چې د دوی رفع الیدین دي د کې استنباط کوي د کې اجتهاد کوي دوی استنباط او اجتهاد ته شرک وایي نو څنګه په خپل کوي محترم ورونو تاسو خو غلط کړی یی زمونږ د عوام ورونو ته وایم چې اهل الحدیث مسلک کې داخلي دل دا د ایمان نزان خلاصول دي د دوی د اصول موافق نو لہذا په دې مسله باندې پاکستان کې یو مولا د هزاربوز دی د افغانستان دی ځان ته پاکستانی وایي مولا عزت الله نوم دی دا مولا عزت الله به تاسو ته معلومي چې یو عالم نه دی پرېښی او هر عالم سره بحث کوي او کله ورته کنځا کوي کله سوایي کله سوایي یو ځل ما ته ټلیفون کړو او ما تاسو ته په هغه بله ویډیو کې وموي چې زه مصروف وم او بحث خو وخت غواړي د پسې ما موبایل کټ کو بیا رانه هغه نمبر بې درکه شو او دا په هر تقریر کې دا وایي چې دی ما نه تښتېدلی دی ما ورته بله ورځ م ووې چې محترمه زه ستا د نیکونو نه نه یم تښتېدلی ستا د نیکونو د پلارانو نه نه یم تښتېدلی ستا نه به زه څنګه وتښتم خو بیا هر وخت یادول بیا بله ورځ زما په دې ویډیو باندې رد کړی دی ما ورته جواب وکړو بیا ما ته چیلنج راکړی چې ما سره په وټساپ خبرې وکړه محترمو د دوی چیلنج ما قبول کړی دی او بیا مې ورته دا ویلي دي چې ته مهرباني وکړه کویت ته زنګ ووهه سعودي ته زنګ ووایه دغلته چې ستا سره کم ملګري دي هغوی ته زنګ ووهه تاسو چې سار د سنتو نه به شروع کوو
تر مازیګر تر ماخستن ویتر پوري سار چې سنت کوي 100 کرته رفع الیدین پکې کوي. بس ما ته به حدیث وې چې رسول الله مبارک د سار سنت وکړو دومره کرته رفع الیدین پکې کړي. بیا د سار فرض، بیا د ماسپخین سنت قبلی، او بیا 3 رکعاته فرض د ماسپخین، او بیا سنت بعدی 2 رکعاته، بیا مازیګر، بیا ماخام، بیا ماخستان. دوی به مانه صرف په دې خلاصيږي چې حدیث وای او د دوی استنباط او د دوی استخراج ته وکی خودل، دا خو دوی وای چې شرک دی. ځکه د عالم خبره به دلیل منل دا خو شرک دی. دغه علما او ائمه موږ ته استنباط او استخراج کړي، دوی داغه خبرو منلو ته شرک وای. لہذا اوس به وګورو چې دې حضرات سره په دې مسله باندې دلیل شته کنه. موږ ته به صراحتاً روایت خي څنګه چې د دوی دعوه ده چې موږ تقلید زکه پرې خو چې موږ ته صریح حدیث راغی نو موږ تیارو د تقلید نه ووتو. دوی په کتابونو کې لیکلي دي چې تقلید تیاره ده، دا جهل دی. اوس که د دې علماو من خبره منو دا خو جهل دی، دا خو تیاره ده، دا خو موږ د ایمان نه خلاصیږو د دوی د اصول موافق. لہذا د سره مو عمدانن وخت دی، د سره به خبرې کو ان شاء الله. تاسو به یوري زما دعوه عمدغه ده کچیرته غیر مقلدینو په 2 رکعاتو کې خپل رفع الیدین او خود د سار یا په د ماسپخین په 3 رکعاتو کې یا د مازیګر یا د ماخام یا د ماخستان څنګه چې وعده مې د سره کړې ده داسې وعده تاسو سره کومه. کله چې راته صراحتاً حدیث او خود زبه د خپل مسلک پرېګدم او بیا به د دوی مسلک ته اوړم. که د دوی مسلک حقین په ما دې رحم وکي او ما ته د حدیث وخی او کني نو تاسو د دوی خبرې به اوس واورئ. زمنګ چې کم بحث ته کم موضوع مو ده دی به ان شاء الله د خپل موضوع نه وزي او بل طرف ته بزي، خو زه به ان شاء الله پرېګدم نه. سمې چې موضوع ده رفع الیدین دوی کوي، حدیث بم دوی منګ ته خی، کم عمل چې منګ کو داغه جواب په مونږ دی، کم عمل چې د دوی دی هغه جواب چې دی هغه په دوی باندې دی. نو لہذا تاسو مې په دې مسله باندې پوي کړئ چې زه چاته زنګ وهم نه ورته ما وهلی دی او نه د بحثونو شوقي ما. الحمدلله موږ باندې الله تعالی فضل کړی، افغانستان کې اسلامي حکومت راغلی، بیا د احناف حکومت ته دلته دا مسالې ختمې دي. دلته موږ الحمدلله په جمعتونو کې صحیح مونځ کوو، د سنتو موافق مونځ کوو، صحیح جنازې کوو، صحیح دعاګانې کوو، صحیح ذکرونه کوو، ټول کار مو سم دی. دا سړی پاکستان کې اوسېږي، زمونږ د رینج نه بهر دی، خو داسې یو شی راوتلی دی دا میډیایي چې ارزې ته خبره رسولې ده. نو ما ته ملګرو مشوره راکړه او خپله مې زړه وغوښته چې زه دې سړي سره د ډېر ارمان دی او ډېره تمنا یې ده، نو زه د سره به بحث وکم. دا یو خدمت دی او مقصود مې ستاسو پویول دي د عوامو وروڼو چې د دوی په دې خبرو د غلط نشئ او دوکه نشئ. غیر مقلدینو سره په یو مسلم دلیل نشته، دا زما دعوه ده، دا بیا بیا وایم. او دوی چې کوم استدلال کوي نو نیمه مسله په حدیث کې ده او نیمه بیا د ځان نه پکې استنباط کوي. نو چې د امامانو استنباط قابل قبول نه دی نو د غیر مقلدینو استنباط من کله منلی شو، بلکې وی منو نو موږ به مشرکان شو. نو که تاسو زمونږ په دې خبرو باندې سوچ وکړو نو ان شاء الله دې سړي زنګ وویلو او دا د خبرې وسره کومه ان شاء الله خبرې واوري چې سوي. السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم. الو وعلیکم السلام. مولوی صاحب محترم اوري صحت دی ښه دی؟ خیر دی مهرباني ته ښه حالات ښه دي؟ خیر دی تاسو ښه خیر دی الحمدلله. ما ته چا ویل چې مولانا صاحب وی لایف راغلی تاسو پسې مولیا او ما ته ویل چې مونږ کوم نو او مونږ مو کو هغه مونږ کو صحیح شو او سه ترش دا سم مولانا صاحب تاسو د نت کمزوري دی आवाज مو بند راځي سمزي د شي چې आवाज و درګه سموي دا ولې دی نه کړ خبرې کوي دا ولې هلو ولګه دې سر الو ورګه ودرګه دا ولې کار نه کوي دا نه دی ها دا څنګه کار ابن ودرګه یو دا خو بنې ها هلو کی کار دا ولې هلو دا مولانا صاحب تی خو بنې کم دی صحیح شو आवाज مو صحیح دی وسه ودرګه کم دی دا دې دا دې سره دی ور دې نه کټ دلته ور زه ته زنګ وایم خاج برابر ومه ودرګه زه ته زنګ وایم ودرګه ولګه دې نه بیا کټ کو کنه دا دوه ته متصل له ها دغه بي کنه اوله کې په کوم نوم مسل کو دا زمونږ د دې غړې دی ها دا وایي کو بس شو ورګه ته زنګ وام السلام علیکم مولانا صاحب څنګه مخ بس ټیک هلو هلو دا څه مصیبت دی دینه ما کټم خو بیا गाड़ी के नो دې کې مو مصیبت ته مصیبت دا ګورو مغه متصل لیکنه ده 0 ها 0 0 9 1 9 3 برا لړۍ به بنده 1 مصیبت ده دا دی ولګو دا ګروپونه ولګو خبرې مقصد دا دی چې نه زما په خوښه به وکړم
السلام علیکم. السلام علیکم. کار نه کوي. مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بس کار نه کوي. هلو مولانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خامولی سے محترم، زما دعوه خو دې اورېدلې ده که نه؟ ستاسو دعوه مې اورېدلې نه ده، ما ته به خبره کوم مولانا صاحب، شروع ده ښه. زما دعوه دا ده چې د غیر مقلدینو رفع الیدین د دې باندې دوی سره هیڅ دلیل نشته. زما دعوه دا ده تاسو به داسې چلو کوي چې د سار د مونځ نه به شروع کوو تر ماخوستنه پورې، او بس سار چې تاسو 2 رکعاته سنت کوئ د فرضو نه مخکې، هغې کې چې څو کرته رفع الیدین کوئ د هغې موافق به ما ته حدیث ووې. کومه وعده مې چې د سره کړې ده چې زه به غیر مقلد کېږم، زه په خپله وعده باندې ولاړ یم. بیا چې فرضو کې تاسو کوم څو رکعاته رفع الیدین، څو کرته رفع الیدین کوئ، بیا د ماسپښین په مونځ کې ام تر ماخوستن مونځه پورې. او تاسو ته ما هم دا ویلي چې دې باندې یو حدیث راته ووایه، ضعیف حدیث راته ووایه، ماته قابل قبول دی. نو زما ستا بحث ډېر اوږدېږي نه، بس لنډه یو حدیث راته ووایه چې مسله ختمه کړو. مولانا صاحب ما ته به داسې بحث کوو، هغه د خانانو په شان دي دا اصول مناظره به تاسو لیدلي رشیدیه به مو لوستلي پوه شي. ما ته یو بل سره اختلاف لرو، یو دعوه زه لرم اصل کې مدعي زه یم او تا ځان نه مدعي جوړ کړه، من وجه ته مدعي په دې مسله کې زه مدعي یم، دعوه به زه کوم، ته به ما ته جواب یې دعوه راکړې. ما تا سره بله دا خبره کړې وه چې ګوره زما د اجازې یا زما د رضا نه بغیر تا ځان سره یو موضوع خوښ کړه په مناظرې کې، خدا شرط دی چې ته به ما نه پوښتنه کوې په دې موضوع تاسو تیار یاستئ که نه. ما تا ته موضوع درکړه، تا ما ته موضوع راکړو، نو اصول دا دي چې ته به زما په موضوع باندې خبرې کوې، زه به یې په ستا په موضوع چې رفع الیدین دی په هغه به یې کوم. نو د رفع الیدین په مسله باندې زه دعوه ږدم، تاسو ما ته جواب یې دعوه راکړئ. زمونږ دعوه دا ده چې رفع الیدین نبي علیه السلام تکبیر تحریمې سره رکوع نه بعد رکعتین کړي دي، دا منسوخ شوي نه دي. کوم چې د وتر رفع الیدین دی او د اختر مانځه رفع الیدین تاسو کوئ دا چېرته ثابت نه دي. دې باره کې ما ته جواب یې دعوه راکړه. محترمه ما ویډیو کړې وه او د آیت نه مې استدلال کړی و، احادیث مې ویلي وو، تا په هغې باندې رد کړی و، او بیا دې ما ته چیلنج را کړی و چې ته ما سره په ټلیفون مخامخ شه او د اهل حدیثو علم به ووینې. ما ستا د خبرې موافق چیلنج قبول کړی دی، ویډیو دې په رفع الیدین ده، زما ستا موضوع برابره ده، تعیین شوی دی. یو دویم دې ما ته په دې ټلیفون باندې داسې ویلي وو چې موږ به بې ادبه الفاظ نه استعمالوو. اول نه دې دهقانانو خبره وکړه، نو ته مهرباني وکړې د الفاظ به کنټرول کې، ته به هم د ادب لحاظ ساتي، زه به هم ساتم. 2 دریم نمبر خبره دا ده چې زما دعوه دا ده چې ستاسو رفع الیدین دا بې دلیله دي. تا به سار مونځ کړی، رفع الیدین دې پکې کړي دي، ته مهرباني وکړه په هغې حدیث ووایه، خبره اوږدوه ما. ګوره مولانا صاحب زه تا ته لنډوم، لنډه خبره ده، رفع الیدین یا زه منم یا نه منم دا خو څه سوال جواب نه دی. ته تا ویلې ما ستا مشرانو سره مناظرې کړي، ما دا مناظره سوال جواب نه چې ته ما نه یو سوال وکړې ته به ناست یې اورېدل به کوې. نه دا خو د ماشومانو خبرې مولانا، خبرې ځکه کومه چې تاسو خو علمي خلک ځان ته وایي مناظرې مې کړې، فلانی الحدیث ما نه وتښتېد او شیخ امین ما نه وتښتېده، دا سائل نه یې سائل، تا ته ما چلنج د مناظرې درکړې ده، سوال نه چې ته به ما نه سوال کوې او ته به قلاره ناست یې. اوس تا ته زه بېرته همدا چلنج در کومه
ته زما چلنج دی چې رفع الیدین رکوع قبل رکوع لکه ستا دا دعوه ده دا رحم الله دی لیکلي غلام آزاد کتاب ما سره پروت دی هغوی لیکلي وایي دا رفع الیدین نبي علیه السلام دا منسوخ شو دا ما ته پرون ویلې چې ستاسو رفع الیدین نه دي ثابت د شوافی او د دې ثابت دي اوس ګوره رفع الیدین کې بس ما په شانتي جواب دعوه راکړې زما دا شوله دعوه جواب دعوه چې وشي بیا خل دلایل وایي دعوه معلومه نه ده زه دلایل ما ته دلیل پیش کوم زه به ناست یم او داسې خو نه ده داسې علمي خبرې به کوو چې عوام دین اخذو کې تاسو چې په کتابو کې کم درس کوئ چې دا منسوخ دي او دا دغه شوي زموږ مسله دا خبرې به نه کوو نو زما دعوه دا ده ګوره جواب دعوه راکړه زما دعوه دا ده چې رفع الیدین تکبیر تحریمي سره رکوع بعد قبل رکوع بعد رکوع او بعد رکعتین دا نبی صلی الله علیه وسلم کړی دي نسخه ثابت نه ده یو بل د وتر مانځه او د اختر رفع الیدین چېرته نبی علیه السلام کړی دي دې باره کې ما ته جواب دعوه راکړه چې ته دې باره کې څه دعوه لري جواب دعوه لري بسم الله محترم تاسو اورئ چې زما دعوه هم دا ده چې وابیان کم رفع الیدین کوي دې باندې د دوی سره ضعیف دلیل هم نشته دا مولوی عزت الله د دوی وکیل دی د دوی د طاق دی د په دې خپل کلیپ کې د سره حدیث نه وایي د صرف بحث کوي او زه ورته وایم چې تاسو کوم رفع الیدین کوئ خلکو ته وایي چې د احناف مونځ باطل دی ناروا دی زمونږ مونځ د سنتو موافق دی اسانه خبره دا ده ته د سره ما نه خبره د نسخې کړې ده نه مې درته ویلي دي چې رفع الیدین منسوخ دي نه مې درته ویلي دي چې ته ماته د رکوع والا رفع الیدین وښایه زه درته دا وایم چې دا تاسو کوم رفع الیدین کوئ په 2 رکعاتو کې 15 کرته رفع الیدین کوئ په 3 رکعاتو کې 8 کرته رفع الیدین کوئ په 4 رکعاتو کې 10 کرته رفع الیدین کوئ مهرباني وکئ د دې خپل رفع الیدینو موافق ماته حدیث وښایئ په حدیث کې خو د 1 رکعت رفع الیدین ذکر دی او 3 رکعت ته چې پورته کېږي دی باقي رکعتونو کې رفع الیدین مو کم ځای نه پیدا کړو دا مو د ځان نه جوړ کړي دي دی باندې نن حدیث به وایي ښه مولانا ګوره تاسو دا خبرې د مولانا صاحب اورئ دا داسې د ګبراهټ والا خبرې دا علمي خبرې نه دي دا مولانا چې کوم کې ګوره کله چې یو بحث کېږي خصمین ما او تا مقابل کې ولاړ دي ګوره دا خبره دا ده زه یې دعوه کوم نه لکه نه د نفس کې کومه دا خبره اوري محترمینو ښه څوک چې دا کلیپ اوري ګوره دوی په خپلو ممبرونو باندې او دا وایي یو بیان کې ویلي چې ما یو کس ته وویلې زما مسجد ته راغی چې دا رفع الیدین منسوخ دي او دلته به دا نه کېده ګوره هغه خبرې نن په دې کلیپ کې نشي کولی هغه چغې چې دا د ممبر په سر وخي ګوره زه چې یو دعوه کېدم ته به ما ته جواب دعوه راکړي چې که زما دا خبره ته په کوم شک کې دې سره اتفاق نه کوې یا دې مو ستا څه خبره اوس ګوره محترم ګوره زه بیا تا نه پوښتنه کومه مولانا صاحب ستا خبره مې واورېدې مولانا صاحب سار دې مونځ کړی که نه بالکل مې کړی څو کرته رفع الیدین دې پکې کړي دي وایا وام څو کرته دې کړي دي تا ته څه مشکل دی چې ته ووایې وام زه درته وایم سار دې مونځ کړی که نه کړی دی دی څو کرته رفع الیدین پکې که نه نشه کې وي تا نه زه دا پوښتنه کوم په ویترو زمو ستا بحث نه دی زمو ستا چې کوم شي کې بحث دی په هغې به خبره کوو تا سار مونځ کړی که نه تا نه پوښتنه کوم سار مونځ دې کړی که نه کړی دی دی څو کرته رفع الیدین دې پکې کړي تا ته څه تکلیف دی چې ویې راکه جواب راله داسې جواب دا دی ګډې وډې مو وایه جواب دا دی چې ما 2 رکعاته مونځ کړی دی په دې کې مې دومره رکعاته رفع الیدین کړي دومره کرته بس حدیث وایه زما ستا مسله ختمه ده دا د ماشومانو خبرې نه دي ګوره بیا بیا ادب الفاظ استعمالې ماشومان دهقانان لیونی داسې الفاظ مو وایه ته عالمې ته پکار دا دی چې صحیح خبرې وکړې ماشومانو ته دا خبرې نه ورځي دا چې دی زه خو چې دی اصول دا دي چې سړی د نه د کم شي پوښتنه وکړي ما ته ګوره اصول دا دي چې سړی در نه د کم شي پوښتنه وکړي د هغې جواب به کوې ګوره رفع الیدین ته کې که زه کومه وام زه خو په اول یو کرت کومه هغه خو ته را سره منې هغه خو اختلافي نه دی وام ته چې د دې اول وکې ده اول تکبیر نه غیر چې ته رفع الیدین ته کې که زه کومه
هغه حدیث وایا هغه حدیث وایا چې تی کې ته چې رفع الیدین کې حدیث وایا تا خو خلکو ته دا ویلې چې موږ سره حدیث دي او دوی چې دوی سره حدیث نشته دوی سره خلاصه ده او قدري ده او هدایه ده نن دی عزت الله مولوی صاحب نن دی نمبر دی نن به چې دی ما ته حدیث وی رفع الیدین تاسو کوئ حدیث وایا محترم ورونه خبرې اوري چې زه کوم سوال کوم دغه جواب ما ته نه ملاويږي زه چې کوم سوال کوم دغه جواب ما ته نه ملاويږي واوره کم نه جواب وي خپل اقرار وکړو چې زمونږ په تکبیر تحریمه کې اتفاق شو بالکل په دې کې اتفاق شو ما دعوا وکړه چې مونږ یې رکوع نه بعدم کو دی باندې حدیث وایا دی باندې حدیث وایا نه جواب داوا چې راکې دلیل به ته ما ته جواب داوا راکې داوا د سره شتره زما سوال دی تاسو باندې چې تاسو رفع الیدین غلط دي ما ته ګوره ما ته ګوره مولانا صاحب او سیلی نه کار واله زموږ ستا کار سمیږي زر ته داسې ویما ما ته ګوره یو سړی د ګناه کار کوي مثلا غلا کوي غیبت کوي دروغ وایي او ته ورته ووایي چې دا کار دی غلط دی او هغه درته وایي چې دا روا دي نو ته به جواب د هغه سره لیکي که هغه نه به دلیل غواړي زه تا نه پوښتنه کوم ستا رفع الیدین غلط دي دا د حدیث خلاف دي د قرآن کریم خلاف دي دا ته ګناه کې دا ته جرم کې په دې باندې ما ته حدیث وایي اول نه خبره ده حدیث وایا ګوره محترم ورونو دا وی دا ستاره فولی چې دی رکوع نه بعد دا د قرآن خلاف دي دا د حدیث خلاف دي حدیث پیش کړم بسم الله وام ته به راته خې زه ته داسې ویم چې تاسو کوم 2 رکعاتو کې رفع الیدین کوئ په 3 رکعاتو کې کوئ په 4 رکعاتو کې کوئ دی باندې ما ته حدیث وایا ځکه خلاف دي چې ستاسو پر رفع الیدین دلیل نشته کله چې دلیل نه خاندما نن ګيري بچو نن درته داسې ویما تا خو ډېرو خلکو سره بحثونه کړي دي او ته خو د دوی وکیلې ما ته د خبرې جواب راکه بس نورې خبرې د زه نه اورم نورې خبرې د اورم نه په دې به خلاصېږي چې حدیث وې نه کوم شور خو ما ته د خبرې جواب نه ملاويږي وایا تاسو ویلي چې تاسو د شافعیانو پر رفع الیدینو کې فرق دی صحیح شو ته موږ ته فرق راوخی موږ په تشهود کې کو زه ته داسې ویما ما ته ګوره ته رفع الیدین کې کنه کې حدیث وایا زه خو په اول رکعت کې په اول کرت کوم هغه خود اتفاقی ده وام زه درته ویم چې زموږ ستا بحث ته په غیر د وتر نه د اول تکبیر نه غیر په باقی رفع الیدین کې چې تاسو په 2 رکعاتونو کې ماته ګوره په 2 رکعاتونو کې چې کم رفع الیدین کوي تاسو مهرباني وکړئ په دې تا ته څه تکلیف دی کنه نشته حدیث کې تا خدای پوي که تا ته خو ما داسې ووې چې ته کویت ته زنګ ووهه ته شیخ افضل ته زنګ ووایه ته عبدالمنان ته زنګ ووایه ته شیخ امین ته زنګ ووایه چې خلاص دي کې رانه حدیث درته وښایي محترم ورونو د سره حدیث نشته د سار رفع الیدین کړي دي او د ځان نه کړي دي د ماسپخین مونځ کړی دی او رفع الیدین پکې کړي دي او د ځان نه کړي دي اوس مازیګر مونځ کړی دی 3 بجې د ماسپخین په وخت کې او د ځان نه کړي دي زه درته ویم چې دا تا کوم رفع الیدین وکړه د خدای د پاره حدیث وایا محترم ورونه پیږي چې دا ته څه وایې ته خبرې کوه خو ته په خبرو کې به زما د جواب پابند دي تا زه خبرو اجازه در کومه خو چې زما جواب وکړي ته خو هسې خبرې کوې ګوره زما د رفع الیدین متعلق چې ما ویلې رکوع نه بعد رفع الیدین دي ویلې دا نشته منسوخ دي کله ما ویلې دي چې منسوخ دي ما داسې ویلې دي چې ستاسو رفع الیدین د سره د هندو په کتاب کې نشته زه داسې ویم د هندو کتاب وښایه ځه په خلاصېږي رانه ورسره واله د هندو کتاب
دې سره زما د جنازې موضوع مو هغه نه تختې خو دې نه تا سره ما وعده کړې ده تا سره ما وعده کړې ده چې رفع الیدین د خپل د وابیان وښوده زه وابي کېږم زه غیر مقلد کېږم جنازې ته مو بحث نه پاتې کېږي خبرې به کې خو جواب به کې نورې خبرې به نه کې نورو ته دې نه پرېږدم د هیڅ علمي بحث کو دا د ماشومان دا بحث واوري والله دې باندې بخاندي دا نشي کولای خو زه دې لپاره چې دې د علمیت خلکو ته ورخه مزه زما خپل ادله ته دی ویل چې تاسو رفع الیدین منسوخ دي زه دلیل پیش کوم دا په نس خمه تر دلیل نه ته به خې چې 2 رکعات ته باسي حدیث نه وې ما ته ګوره ته به داسې حدیث نه وې ته به داسې حدیث وې چې 2 رکعاتو کې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دومره رفع الیدین وکړو ته به داسې وې صرف نه زه تا بلې خبرې ته پرېږدم نه تا ته اجازه نشته چې ته نورې خبرې وکړې تا سار رفع الیدین تا سار مونځ کړی دی رفع الیدین دې پکې کړي دي زما دعوه دا ده چې رفع الیدین دې غلط کړي دي ته مهرباني وکړه ما ته به داسې حدیث وښیې چې رسول الله مبارک د سار په سنتو کې دومره کرته رفع الیدین کړي دي ته به داسې حدیث ښیې صرف تلاوت به نه کوې بیا درته وایم لاړ شه شیخ افضل ته زنګ ووایه ورشه عبدالمنان ته زنګ ووهه ورشه شیخ امین ته زنګ ووایه کویت ته زنګ ووایه چې رانه خلاص دي کړي دا خو که دا شیخ امین شاګردان داسې لکه دا ته چې زه یو څه وایم او دې جواب د بل ځای نه کوي خبرې زه کوم به ته به ما ته داسې دلیل وې هسې دلیل به نه منمه ته به ما ته داسې دلیل وې چې 2 رکعاته مونځ او په هغې کې 15 کرته رفع الیدین څنګه خاندې تا سار مونځ کړی که نه څو کرته رفع الیدین دې پکې کړي څو کرته بس دې باندې حدیث ووایه ګوره خبرې به زه کومه خو چې اله به نه کوم چې ته ما ته حدیث ووایې هسې حدیث نه حدیث خو ما سره کتابونه ډک دي دا د اوس مخې ته راته بخاري شریف پروت دی چې ستا مسله پکې ستا مسله دوکه مه کوه دا خو تا عوام دوکه کړي دي خلک دې غلط کړي دي نن درته ستاسو سرجن ناست دی نن ستاسو ډاکټر ناست دی ستاسو ټول اغلاګانې مې را پیدا کړي د الله په فضل واوره وایا حدیث خبرې به زه اله نه کومه چې ته حدیث زما د دعوې موافق وې هسې حدیث به نه وې ووایه حدیث ووایه چې ستا خبره پکې کم کتاب نه وې کم کتاب نه وې کم کتاب نه وې کم کتاب نه وې یو به د امام ابو داود پیش کوم یو به دغه پیش کوم د بخاری پیش کومه صفحه ده چې زه راواړو امام بخاری حدیث راوړی دی 214 حدیث نمبر دی 214 محترم لا دا کم یو د سره پیش کوم نبی صلی الله علیه وسلم صحابي دی عبد الله ابن عمر غوي رايت رسول صلی الله علیه وسلم اريد النبي صلی الله علیه وسلم اذا قام في الصلاه كلب چې مانځته ګوره محترم مانځته سار مون سنت مونږ دی فرض مونږ دی کلب چې مانځته ودرېده دا جزا شولا شرط اوسره ګور شرط ذکر کوي رفع يديه حتى يكون حظ منكبيه لا سنه به پورته کړ د اوګو پوری وکانه يفعل ذلك حين يكبر للركوع او دا کار به عالم کو کله به رکوع ته ويفعل ذلك اذا رفع راسه من الركوع او دا کار به عالم کو کله به چې د رکوع نه سر را پورته دا سو کرته شو دا سو کرته شو دا سو کرته شو خلق مغلطه وا دا 3 کرته رفع الیدین دي دا 3 کرته رفع الیدین دي په یو رکعت کې دي زه خبره مې واورېده دا بخاری شریف ماته مخامخ پروت دی دا ته هغه سو دا عوام غلطه وا دي کې 3 کرته رفع الیدین دي او په یو رکعت کې دي ته په 2 رکعت کې رفع الیدین د کم ځای نه کې 2 دا حدیث د سار د موز متعلق دی که د ماسپخین دی که د مازیګر دی که د ماخوستن دی دا جهري مونځ دی که سري مونځ دی دا مقتدي خبره کوي که د امام خبره کوي شور ما جوړه تا ته ز سارم خیمه مازلوب سار او خیراته او خیراته رکعتم خو ته شکر کوي کنه الله به ته وای د علم نه هري ګوره دویم رکعتم د خیمه
اوس ګوره دې باندې زه بل روایت پیش کوم د ولې دا غلطو ما دا غلطو دا ټول دي دا غلطو یو حدیث کې دا غلطو وام دا غلطو نه بالکل چې دا غلطو دا حدیث تا ولي وي دي کې خو ستا دعوه نشته تا نه زه دا تپوس کوم ما ته ګوره تا حدیث ته بخاری نه وي دا ستا دلیل وو که ګپ دی ولګاو وام دا ستا حدیث دلیل وو که ګپ دی ولګاو کم نه چې جواب دی وکړو ګوره ما ته ګوره تا دا ټول رفع الیدین په یو منځ کې کړی که په بیلو بیلو کې دی کړی بس هغه حدیث وایا ټول رفع الیدین نه په یو منځ کې غواړه وامدا نه پښتنه کوم چې دا د بخاری روایت دی وي مولوی سے مبارکه تا چې د بخاری روایت وکیده ما خبره د تا حدیث وی ما ووریدو زرته داسې وېما چې د بخاری روایت تاوی دا ستا دلیل دی کنه دی دلیل کدی دلیلی پدې کې خود دوه کړه طرف الیدین دي ته ولی خلق دوکه کې درې کړه طرف الیدین دي پکې ته د ابو داود شریف حدیث ولی وې پدې د اعتماد نشته کسنګا دلیل خیمه درته کنه ګوره ته دلیل نه پیش بیا د بخاری روایت و دی وایا واوره بلنا ګوتا ته خیمه ګوره دې حدیث کې دا راغله چې نبی صلی الله علیه وسلم بچ کلا رکوع ته رکوع نه بعد به رفع الیدین کول څه ګوره استدلال ته ګوره د دلیل در خیمه استدلال خود مجتهد کار دی استدلال ته زستا تیار نه ما تب ما ته صراحتا حدیث خې ته د مجتهد استدلال ته شرک وایي هغه ته تقلید وایي نو زستا د عزت د مولا عزت د استدلال ته کله ز تیار یم واوره ما ته ګوره دا یو حدیث نه دی حدیث نه چې وزي بیا به مخ کې زو د بخاری شریف روایت دی وي یو سل دویمه صفحه دی وي د عبد الله ابن عمر سے روایت دی وي په دې کې تا لس غلطیانې وکړي لس غلطیانې ګوره ورته یو غلطی دی دا وکړه چې لس غلطیانې دی وکړي یو غلطی دی دا وکړه چې د امام بخاری رحمه الله نه دی حدیث ذکر ک داغه تقلید دی وکړه هغه په دې حدیث ویلو باندې د خپل استاد نه دلیل نو ویلې ته مشرک شوې د امام بخاری ته مشرک شو وکیدا امام بخاری رحمه الله د خپل استاد نه دلیل دا حدیث ویلې دی هغه په دلیل نه دی ویلې د دې حدیث د سند بنا په تقلید دا تاسو خو تقلید ته شرک وایي د حدیث متن ته چې رسیږي وکیدا شپک کرته به ته مشرک کېږي استدلال دې د بخاری نه غلط دی دویمه واوره په دې حدیث کې ماته ګوره په دې حدیث کې راوی عبد الله ابن عمر صاحب دی وکیدا دا تا تقلید کو په دې دلیل نه دی ویلې په دې دلیل نه دی ویلې امام بخاری کدا حدیث معلق راوړې مونږ بنه دې ته دلیل وای نبی صلی الله علیه سند ته ضرورتي ماته ګوره ایو حدث بكل ما سمع دی او کس د دروغ جن ماته ګوره خبره ته وکیدا زرته داسې وېما ماته ګوره خبره ته وکیدا خبره ته وکدا زدرته داسې وېما چې تا د امام بخاری رحمه الله د کتاب نه حدیث وی امام بخاری صاحب نه تا د دلیل پختنه نه د کړي تا د امام بخاری صاحب نه پختنه نه د کړي تا د امام بخاری صاحب تقلید وکړو تقلید شرک دی یو دویم تا نه ما دا پختنه کړي وا چې تاسو سار رفع الیدین کړي دي په 2 رکعاتو کې مو 15 کړه طرف الیدین کړي دي هغه حدیث وایا تا چې د بخاری روایت وی او اوس واپس سنن ابي داود تزي نو دا دلیل دی غلط وی کسنګا ما ته ګوره یو تشي خبري کولی ها محترمو د اوس اصل لګیا دی دنه ما پختنه کړي دا چې تاسو په 2 رکعاتو کې رفع الیدین کوي 15 کرتا د دې موافق حدیث وایا تاسو په 3 رکعاتو کې 3 کرتا رفع الیدین کوي د دې موافق حدیث وایا تاسو په 4 رکعاتو کې 10 کرتا رفع الیدین کوي د دې موافق حدیث وایا د چې د بخاری نه کوم حدیث وي د کې 3 کرتا رفع الیدین دي د 2 رکعات کې رفع الیدین دوی پکې استنباط کوي او د مجتهد استنباط ته دوی شرک وایي نو کله د دوی استنباط قابل قبول لې دا لاندې روایت کې 4 کړه طرف الیدین دي نو دوی په دې باقی رکعاتونو کې استنباط کوي
استنباط ته خودي شرک وای. زدي عزت الله مولوی صاحب ته وایم چې مهرباني وکا داسې حدیث وایا، اسې حدیث ویلو باندې نه خلاصيږي. ګورا صرف شره صرف حدیث تلاوت باندې مسله نه ثابتيږي. دا زمنګ موضوع ده، زمنګ موضوع ده چې رفع الیدین په حدیث کې شتا، خود وابیانو رفع الیدین نشته. ګورا د چې کوم احادیث وایي دا د ائمه رفع الیدین دي. امامان چې دي ماته ګوره غوکې دا په شور نه خلاصيږي. حدیث وایا، صرف حدیث ویلو باندې کار نه کیږي، تلاوت باندې. ما سره کتابونه پراته دي، د دوی دا کار دی. محترمو زبیام وایم، زما ټولو وابیانو ته چیلنج دی چې تاسو کم رفع الیدین کوي. په حدیث کې د یو رکعت رفع الیدین ذکر دی. دی باقی رکعتونو کې چې تاسو رفع الیدین کوي دا د کم ځای نه کوي، دا استنباط مو د کم ځای نه دی. دوی ځان ته مجتهدین او مستنبطین وایي، زمونږ د ائمه استنباط نه مني. زه بیا ورته وایم زما د ټولو وابیانو ته دا چیلنج دی، تاسو تقلید زکه پرېښو چې تاسو ته حدیث پیدا شو. اوس ما ته حدیث وښایئ چې په 2 رکعاتو کې 2 رکعت کې رفع الیدین کم ځای نه کوي. دا دای چې کم احادیث وای دا د 1 رکعت رفع الیدین دي. زما د دنه سوال د 1 رکعت نه دی، زما د دنه سوال د ټولو منځونو دی. دی به په 4 واړو رکعتونو کې ما طرف الیدین خي، دی په 1 رکعت کې لګیا دی. زمونږ عوام ورونو دا مې درته تاسو ته وښود، صرف دا مې درته وښود چې زه هغه سړی نه یم چې ځان له لګیم. د دوی سره چې مخامخ شم عموم زما دا خبره ده، دا د لګیا دی حدیث وای خو د 1 رکعت. دا زما سوال نه دی، دغه جواب نه دی. زما سوال دا دی چې دا باقی رکعتونو کې چې کم رفع الیدین تاسو کوي او د مثلو نه روباسي ويفعل ذلك نه روباسي، دا خو استنباط دی. تاسو مجتهدین یی. ملاحظه کویت ته زنګوا بیا هم درته وایم، افضل ته زنګوا بیا درته منان ته زنګوا، امین صاحب ته زنګوا، ته زما استاد دی چې رانه خلاص دي کی. تاسو چې کوم حدیث وایي دا د 1 رکعت رفع الیدین دی، دا د باقی منځونو نه دی. دغه سي دوکو باندې مخلق دوکه کړ، په دې غلطي الله ته بس جواب ورکوي. دا بخاری شریف نه تا حدیث ویلې دی دا د 1 رکعت رفع الیدین دی. هغه 2 رکعت څه شو، ادریم څه شو، هغه سلورم څه شو. دا ګوره لګیا دی صرف تلاوت کوي. مولانا صاحب تلاوت باندې نه خلاصيږي، یو الله به نن خلاصي. حدیث بند کو، صحیح حدیث وایا او جواب راکا. اے خلدیم بند شوا وام الله به درانه صرف نن خلاصي. ساعدی وایا د دراوینم نه درځي تا خدای پوي کا. وام دا استنباط ته، استنباط والکا استنباط ته، ستا استنباط ته موږ نه یو تیار. ستا د خبرې وجه دا ده چې زه تا نه چې د کوم شي پوښتنه کومه د هغې جواب ته ماته نه راکې او نه راکولی شي. تا سره ما وعده کړې ده چې کله دې حدیث راته وښوده زه به غیر مقلد کېږم. زه دې عوام ورونو ته خفیم او عوام ورونو دا دوکماران دي، چلبازان دي. حدیث د 1 رکعت وایي کئی رفع الیدین په 4 رکعتو کې، او دام ورته معلومات نه کیږي چې دا مونځ د سهار دی که د ماسپښین دی که د مازدیګر او که د ماښام که د ماخوستن دی. توکل په خدای لګیا دي. حدیث وایا یره را باندې راغلی، حدیث وایا کنه چې یره می ختم شي. صرف حدیث نه، صرف حدیث نه، داسې حدیث به وي چې ستا مسله پکې 1 رکعت رفع الیدین وخایا. دا د 1 رکعت رفع الیدین حدیث دی. 4 رکعت وخایا، د 2 رکعت وخایا،
خبرې مې وکړې ستا خبرې ما واورېدې ستاسو یو استدلال راته معلوم دی او ټول غلط دی. دا ابو حمید سعدي رفع اليدين يقول ثم يصنع ذلك في بقيه ولې دې وقف وکړو ثم يصنع ولې ثم دا دغه نه دی حروف جازمه نه دی دا ستا علم دی. ثم يصنع ولې حروف جازمه کې ثم شته ویلی ونیا ته حدیث غلط وی معنی غلطه کې استنباط بسنګ وکې تاسو ته ما داسې ویلو مولا عزت صاحب ستا وابیانو ته ما داسې مشوره ورکړې وه که یادېږي درته چې په اول ورځ خیرات باندې تا رد کړو او زما ستا ویډیو بحث شوی وکیدا ما ورته داسې ویلو چې دا عزت الله مولا چې کله مړ شي د سره به د فرعون کار کوي د باندې به دوا چوي او په د مصر په عجایبګر کې به د فرعون سره یو ځای ولاړي. دا د دې دپاره چې ته خو یو زبردست نمونه یې که نه ټول غیر مقلدین د په شرمونو وشرمول. ثم يصنع مو آیا ثم چې دی دا د حروف جازمه نه دی ولې ونیا غلط عبارت وی ای وی په مد وی دلته مد څه کوي دغسې کار دی که نه. ما ته ګوره احادیث مې ستا واورېدو ملا عزت صاحب احادیث مې ستا واورېدل زما سوال بیا واوره. زما سوال دا دی چې سار دې مونځ کړی دی او په هغې کې دې چې څومره رفع الیدین کړي هغه حدیث ما ته ووایه. زه درته په دې ویډیو کې بیا زنګ وامه بیا درته وایمه چې زه ګوره غیر مقلد کېږم شور مه کوه زما غوندې ملګری د لاس نه ورکې ګوره ووایه حدیث چې زه غیر مقلد شم. هغه حدیث ووایه چې په هغې کې د داسې پکې چې 2 رکعاتو کې به دومره کرته رفع الیدین کې 3 رکعاتو کې به دومره کرته کې 4 کې به دومره کرته کې ته به داسې حدیث وی چې رسول الله مبارک په 2 رکعاتو کې 15 کرته رفع الیدین وکړه 3 رکعاتو کې 8 کرته وکړه 4 کې 10 کرته وکړه ته به داسې حدیث وی په بل شي نه خلاصېږي. تا چې کوم روایات وي په دې کې د 1 رکعت رفع الیدین ذکر دی صرف یو حدیث کې د 2 رکعاتو دی باقی چې کوم 2 رکعاتو کې رفع الیدین کوي دا د ځان نه کوي دا استنباط کوي ويفعل ذلك نه استدلال کوي او مثله نه استدلال کوي. استا استنباط او استدلال ته زه نه یم تیار. دا ذالک اسم اشاره چا تراجی ده دا قیام تراجی ده ما ته ګوره دا قیام تراجی ده دا رکوع تراجی ده که دا رفع الیدین تراجی ده که دا قرات تراجی ده د دې ما ته مشار الیه وخایا دا چا تراجی ده دا ټول ټکی پکې کم ځای کې ده چې ټولو ته شامل دی. ذالک اسم اشاره ده او ما ته ګوره او اسم اشاره د واحد ده ذالک ځان نه دی بیا دې یصنع وی کنه مولوی سے مبارکه په دې شیونو نه خلاصېږي. بیا درته ویما سار دې مونځ کړی دی رفع الیدین دې پکې کړي دي د خدای په خاطر باندې د سار د 2 رکعاتو د سنتو د فرض حدیث وایا شور مې نه دی جوړ کړی ما ته جواب نه ملاویږي. زه ستا تشو خبرو ته نشم درېدلی ستا خبرو کې څه فایده ده. وام ذالک اسم اشاره د واحد د پاره ده قیام تراجی ده که رکوع تراجی ده که سجدی تراجی ده که رفع الیدین تی رفع الیدین تراجی کې دا به ما ته حدیث کې خیر ما ته ګوره خبره واوره خبره واوره ستا مې واورېده ما ته ګوره خبرې ته غوږ کېده ټیک شوه خبرې ته غوږ کېده زه درته داسې ویمه ما ته ګوره صحیح ده ځه ما ته ګوره حدیث مې واورېدو په حدیث پوهېږم حدیث مې واورېدو زه درته داسې محترمینو خبرې ته غوږ نه ږدي زه ورته یم حدیث مې ستا واورېدو ستا خبره مې واورېده
اوس زما خبره واوره. واذا اراد ان يركع رفع يديه کله به رکوع کول رفع اليدين به کول د اراده معنا دی خوړه ګوره غلطه معنا کې د حدیث معنا غلطه کې ورور غلط وې زما خبره ته غوږ دی کنه غوږ کې دی غوږ دی کنه دی یعنی دا مناظره به دي ته وای دا مباحثه به دي ته وای البخاري حديث ده ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بالتكبير في الصلاة ومنذ شروق بالتكبير صلاة ورفع يديه حين يكبر وشيء دغه وکنه لاسونه پورته کړ د تکبیر سره حتى يجعل ما حد من كبيت الوضوء پوری لاسونه پورته وابدا حدیث خودی وی ما واوریدو ما ته ګورئ دا حدیث خو تاوی ما ته ګوره ته شي خبرې مکوا زرته دا سویمه چې دا حدیث ما ستا واوریدو د بخاری روایت می واوریدو از برای خدا بخاری کی د یو رکعت رفع الیدین دی تی په دویم رکعت کې تی په دریم رکعت کې تی په سلورم رکعت کې دغه راتو خطا ته څه تکلیف دی ګوره مونږ ما ته خیمه زه چې صدر ته وایم دا غي جواب ما ته وکا دا مونږ چې د ټولو ته چې مونږ وای وکې ده کنه خبره ته وګ ده و ما ته ګوره ساره مونږه د ماسپخینه مونږه د مازیګر مونږه د ته جوامع الکلم وای دا خو د سیفیانو مذهب نه دی چې په مسجد کې ګډاګانیو کې د ته جوامع الکلم وای کله به چې مانځه ته داخل شو اثار مونږه مونږه او غم مونږه فرض مونږه غم مونږه ماسپخین مونږه غم مونږه دا خبره مې دی واورېدا دا خبره مې دی واورېدا ما ته ګوره وشو کنه دا حدیث خو دی وې کنه یو ځل دی وې دا دریم کرته چې وې واذا قال سمع الله لمن حمده او كلمه سمع الله لمن حمده ولي رفع اليدين بقول واذا قام من الركعتين رفع يديه كلمه دویم رکعت نه پورته کړي دریم وشو حدیث پورا کا محترمینو مولانا صاحب خبره واوره ستا حدیث میں واوریدو تقریر مکوا خیرات خبری مکوا پټکی خبری مکوا زموستا بحث ته پر فلیدین کی ستانه زما پختنه دادا چې تاسو منځو کو کنا وام سار منسی دیو کو رفلیدین دی پکی کړي دي پاغه کې ما ته حدیث وایا محترمینو دا خود دوی کار دی چې خبره ته غوږ نګدي او د سوال جواب چې دی دا غلط کوي احادیث وی په حدیثو کې د یو رکعت رفع الیدین ذکر دی دا دویم رکعت دریم رکعت سلورم رکعت کې رفع الیدین کم زینه کوي دته محترم ماده سی وی چې ته کویت ته زنګ وها ته سعودي ته زنګ وها ته خپل مشرانو ته زنګ وها خود سي معلومیږي چې هغه خبي عزت کړي دي چې واله کده سره د دعوه ولیک دی یو کرت داسې چل شوی او تاسو به اوریدلی د شیخ امین سره زما د رفع الیدین مناظره بحث راغی اگر راته یو شاګرد راولې ګو ثنا الله د غوندي مناظره کې بحث داو چې رفع الیدین د رسول الله مبارک قولی سنت نه دي دا موضوع د دوی کور ته جمعات ته ورغلی و اغه زنه 3 پند کتابونه راوړو سلور سات مور سره بحث کړي په سلور ساتو کې یو حدیث نه دی ویل یو حدیث په سلور ساتو کې اخره کې رانه او تختید سلور پند کتاب 2 پند کتابونه متنی ولې دی دل تر سره اوسم پراته دي دراته وی چې زدر ته حدیث خیم زړ خوشاله شو ما وی دې سره به حدیثي اوس زما موضوع دادا بیان درته وایم او ټوا بیانو اے د سعودي والا د کویت والا او د کونړ والا ما خبره واوري هغه وخت مو لاړو چې تاسو به خلق دوکه کول تاسو چې کم رفع الیدین کوي په 2 رکعاتو کې 15 کرته رفع الیدین کوي په 3 رکعاتو کې 8 کرته رفع الیدین کوي په 4 رکعاتو کې 10 کرته رفع الیدین کوي د خدای د پاره په دې حدیث وایي من توای چې تاسو د حدیث خلاف یې تا کله په حدیث عمل کړی دی مولا عزت راته وی زی در تخیمه او د خالی پورز میده بډیر تکړی
او دې به خیر د لږه خواري وکړي، خلکو ته به زنګونه ووایي. دی چې راغو د دې ټولو نه دی خو پکې غټ لالا دی. د بخاري حدیث وي یو رکعت رفع الیدین وښوده، د ابو داود حدیث وي یو رکعت رفع الیدین وښوده، باقي رکعتونو کې استنباط کوي، مثلو نه روباسي، د ذالکه نه روباسي. مثلو ذالکه خو د مستنبطینو د مجتهدینو کار دی. او بیا وایي چې زما استدلال ته وګوره، نو ستا استدلال څه حیثیت لري؟ ته خو زما خصمې. نو چې ستا د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله استدلال صحیح نه دی، د امام شافعي رحمه الله استدلال ته شرک وای، د ملا عزت استدلال خو هندوتوب دی. بیا مې دته داسې ووی چې تاسو کم 2 رکعاته کوئ، په دې کې 15 کرته رفع الیدین کوئ، ضعیف حدیث وایا. اوسه پورې ضعیف حدیثونه وی لګیا دی لکه جرنده. عادت چې خلکو جنریټر وی ما وی غپ لګی، دا رښتیا دی. ا جنریټر خو نه ستړی کیږي او خپل قرار یې کوي. د چې کوم حدیث ته بخاری نه وی دی کې یو کرت رفع الیدین دی، د چې د ابو داود شریف نه دا ما سره مخامخ پروت ته زوته ګورم، دی کې یو کرت رفع الیدین دی. باقی رکعتونو کې د مثلو او د نحو او د ذالک نه روباسي. دا قیدی خو د مستنبطینو کار دی، دا خو د دوی کار نه دی. بیا مې ورته وی چې د مسلمان په کتاب کې درته پیدا نشو، از برای خدا د هندو کتاب راوړی. اوسه پورې لګیا دی، زه خبرې اورم خو یقینو کوي که د هندو کتاب هم ښودلی. وای عزت مولوی صاحب د هندو کتاب وښایه، هندو کتاب وښایه، اذا ته دې نه پرېږدم. دا د مستنبطینو کار دی، ستا کار نه دی. ما ته ګوره پټکی ته سپک مو آیا، د ایمان نه خلاص وي. پټکی د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سنت ته. پټکی رسول الله مبارک فرمایي علیکم بالعما، تاسو باندې لازم دی چې پټکی وتړئ. دا پکول د انګریزانو چې دی چې د سپګو نه ډک دی، د خدای بندگانو دا سنت دی. او پټکی د رسول الله مبارک بدعت دی، دا دومره بیکار دی. حافظ ابن تیمیه رحمه الله، حافظ ابن تیمیه رحمه الله لیکلی دی چې سر دسمال په سر اچول بدعت دی. دوی د خپل کور نه دی خبر. حافظ ابن قیم صاحب وای چې دسمال اچول په سر باندې دا بدعت دی. زمونږ زنانه دسمال اچي هغه ته سنت وای، د رسول الله مبارک پټکی ته چې دی هغه بدعت وای. دا دومره بی ادب دی. نو محترمو تاسو د خبره واورېدې، په دې خبرو کې د سره یو حدیث هم نشته. بیا هم خبره کومه بد ده، دا اسانه خبره ده چې ته سیپی او ته بریلی دې په ځای ولې حدیث نه وای. ما ته ګوره شور مې نه دی جوړ کړی، زه حدیث غواړم. اوس درته وایم سار دې موس کړی 2 رکعات 100 کرته رفع الیدین دې پکې کړي، ته ویلې نشي. احادیث وایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مستدرید رفع الیدین به کو مستدریدل اول رکعتی که دویم رکعتی؟ اول رکعتی. تا خدای پوی کا اول رکعتی. دویم رکعت کی چې رفع الیدین کې دا وخایا، دریم رکعت کی چې رفع الیدین کې دا وخایا، سلورم رکعت کی چې رفع الیدین کې دا وخایا. بیا درته ویم کویت ته زنګ ووه چې رانه خلاص دي کی، خلاصېدی نشي بچو. ومستدریدل آیت قرآن کریم دی ویلې یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم. مؤمنانو چې مستودریږئ تاسو مخونه ووینځئ. دا اول رکعت یادئ چې اوله کې مستدریږي که دویم یادئ. سړی چې دویم رکعت کې مستودریږي نو بیا به لاسونه اودس کوي که نه اوله کې. ګوره حدیث کې د یو رکعت رفع الیدین ذکر دی، دا د دوو د دریم راته وښایه. والکه زه رکوع منم خو ستا رفع الیدین نه منم. رفع الیدین راته پکې وښایه. اول رکعت کې دویم رکعت کې وښایه، دویم رکعت کې راته وښایه. ته دویم ګوره د دویم رکعت ما ته ګوره
غوخو کې ده کنه خبرې ته غوږ ده کله چې ما ته ګوره ته په شرط او په جزا سکے ستا د شرط او د جزا سره سوی مده ته خو تقلید نه منې کنه زه درته وایم دې کې څه شی دي دې کې 4 رکعات دي دې کې 2 رکعات دي شرط او جزا دا د مستنبتینو کار دی دویم رکعت کې رکوع منم خو ته د دویم رکعت رکوع قیاس کې په اول رکعت دا ما ته حدیث کې وخایا دا حروف دا لفظ ګوره وای دا اراده يرکع کله به رکوع کوله ګوره کله به زه لفظ ته ګورم و اذا اراده چې کله به اراده وکړه وکیدا کله به چې اراده وکړه چې رکوع وکي نو دا اول رکعت یادای ک دویم یادای ک دریم یادای دینه 4 رکعتونه معلومول دا ستا کار دی ک دا د مستنبت کار دی ګوره ما وی چې ته خو مولای زه دومره خوشاله ومه چې دی به ما ته دلیل وای دی به ما ته حدیث وای د بخواری کړي ډېر د خپه کړم یاره ډېر د خپه کړم او ته منی ما ته ګوره بس ما ته ګوره زه ته داسې وایم ټیک شو ستا خبرې مو واورېدې ته منی ما ته ګورئ ته منی چې مولوي صاحب ما داسې اراده کړې وه چې دی اهل حدیثو ما ته داسې حدیثو خوده بس زه به دې مذهب نه تیر شمه خو داسې معلومیږي چې شی د سره نشته یعنې په یو مسله د سره حدیث نشته ګوره بیا هم درته وایم ما ته ګوره اخري چیلنج بیا در کومه عزت مولوي صاحب بیا واوره سار چې تا 2 رکعات مونځ کړی دی زما چیلنج واوره بیا درته وایم که بیا د سره یې وښایه سار چې د 2 رکعات مونځ کړی دی هغې کې د 15 کرته رفع الیدین کړي دي د الله د پاره حدیث وښایه ماسپخین د 4 رکعات فرض کړي دي او 10 کرته رفع الیدین دي کړي دي د الله د پاره حدیث پکې وښایه ما خان دي 3 رکعات بکې او 8 کرته رفع الیدین پکې کې د خدای د پاره حدیث پکې وښایه محترمو دا ټوله دوکه ده دا ټول چل دی دا بحث مې د سره کو نه خدا مې ستاسو د پاره وکړه چې مظهري صاحب وایي چې ځان د جماعت کې لګیایي او د غیر مقلدینو سره بیا دا خبرې نه کوي کومه خبره مې چې درته په رفع الیدین بحث کې کړې وه عمده مې درته وکړه او ګوره څومره چغې ووارې یو حدیث ورسره نشته زه بیا هم وایم یوازې رفع الیدین نه د وابیانو چې څومره مسلې دي په دې باندې د دوی سره یو دلیل هم نشته زما چیلنج دی د مشرق نه مغرب پورې او مغرب نه جنوب پورې تاسو ټول ماته په یو مسله دلیل راوړئ چا سره مو چې بحثونه کول هغه ډاکټران نه وو زه ستاسو ډاکټر او انجینر یم ستاسو ټول اغلاګانې مې راټینګې کړي د الله په فضل ووایه اوس عزت مولوي صاحب اوس حدیث ووایه د آخره کې حدیث ووایه چې زړم خوشحاله شي واورئ محترمو دی حدیث وایي وام حدیث ووایه حدیث ووایه دا د موبایل بند کو دا مې وتښتاو د دوی هغه پلاران او نیکونه ما تښتولي د الله په فضل بند که بس دی محترمو تاسو خو بحث واورېده د دوی دا بحث مو واورېده ما تاسو ته ویلي وو چې وابیانو سره په دې خپله مسله دلیل نشته دوی وایي د امامانو د مجتهدینو خبرې منل شرک دی تاسو به اورېدلي د تقلید د تیارو نه راوځئ او سم اهل الحدیث شئ ما وی که دا دوی رښتیا وایي دوی وایي چې موږ ته الحمدلله احادیث را ورسېدل موږ د احادیثو په رڼا کې راغلو د تقلید د تیارو نه خلاص شو ما ته معلومه مو خو بیا هم وی چې کیدای شي د دوی سره حدیث وي دوی نه ما دا پوښتنه کړې وه
چې تاسو 2 رکعاتو کې کم رفع الیدین کوئ 15 کرته استنباط بنه کوئ قیاس بنه کوئ ځکه قیاس او استنباط خو د مجتهد کار دی که تاسو استنباط او استخراج وم کو که دا عوام ملګری ګوري نو مشرکان کیږي ځکه چې تاسو مقلدین شو کنه تاسو مهرباني وکئ د سار 2 رکعاتو کې 15 کرته رفع الیدین کوئ دی باندې ماته حدیث وخایي 3 رکعاتو کې 8 کرته رفع الیدین کوئ دی باندې ماته حدیث وخایا 4 رکعاتو کې 10 کرته رفع الیدین کوئ دی باندې ماته حدیث وخایا دا زما چیلنج او دا قرضه مې په دوی پاتې ده بیا مې د ته وی چې والکا خو ټولو ته زنګ وها اوس خو موبایل زمانه ده د دومره وخت کې دا حدیثونه وي بخاری شریف کې چې کوم حدیث ته دا 1 رکعت ته هغه د 2 رکعتونو نه ده دویم رکعت به په اول رکعت قیاس کې او دا د امام شافعی رحمه الله د مسلک کار دی دا د امام احمد صاحب د مسلک کار دی ځکه هغوی قیاس او استنباط او اجتهاد منی او دا هغوی مقلدین د خپل امام مقلدین دی امام مقلد دی هغوی ته مشکل نشته دوی نه زما سوال دا دی چې 2 رکعت او 3 رکعت او 4 رکعت کې چې کوم رفع الیدین کوي دا د مثلونه روباسي دا د نحوونه روباسي دا د ذالکن روباسي دا خو ستاسو کار نه دی دا خو د مجتهدینو کار دی هغې ته مشرکان وی ځان ته مسلمان وای لہذا عوام ورونو بیام درته وایم کم خلک چې غلط کړي دي د خدای د پاره د دوی په خبرو غلط نشي حدیث کې یو خبره او دی ایبان دی بل خبره کوي د دې داسې مثال دی لکه یو سړی چاته وی چې پتا مې 100 روپۍ دي او ریکا هغه ورته وی دلیل وایا دی ورته وی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه نو په ایمان وای او دی آیت کې د 100 روپو خبره شته او هغه خلکو ته بیا داسې وای چې په دمه 100 روپۍ وي او د قران کریم آیت مې ورته وی او ګوره آیت نه مني او بیا بل آیت تلاوت کی چې دا نه مني هغه ورته برای خدا د آیت نه قربان خود د 100 روپو خبره خو پکې نشته کنه زم ویم احادیثو نه قربان احادیثو کې رفع الیدین شتا خو لیکن ستاسو نه دی ګوره هغه د شوافیو دی هغه د حنابلو دی ځکه هغوی د استنباط او د استخراج قائل دي نو د 1 رکعت رفع الیدین د حدیث نه ثابتوي 2 او 3 او 4 دا په دی اول قیاس کوي او قیاس ته خو تاسو شرک وایي تاسو وایي اول من قاس ابلیسو اول چې قیاس کړي نو ابلیس کړي دی نو دا د هغوی دلایل دي دوی دعوه دا ده چې هغوی مشرکان دي او من تقلید ځکه پرېښو چې منګ ډایرکټ د حدیث نه استنباط کوو ډایرکټ د حدیث نه نو ما وی چې د دوی سره به حدیث وملیدو دا ټوله دوکه ده دا ټول چل دی دا د دې انګریزانو یو پروګرام دی چې مسلمانان غلطی آیت یو وایي مسله بله کوي حدیث د یو شی وایي او مسله بله روباسي نو لہذا د وابیانو رفع الیدین دا په حدیث کې نشته دروغ وایي زه بیام وایم چې هر چا راته دا حدیث پیدا کو چې رسول الله مبارک 2 رکعات رفع الیدین وکړه او 15 کرته 2 رکعات مونږ یو کو 15 کرته رفع الیدین پکې وکړه زه تابعدار یم داسې حدیث بخی چې 3 رکعات وکړه او 8 کرته رفع الیدین پکې وکړه زه تابعدار یم 4 رکعات وکړه 10 کرته رفع الیدین پکې وکړه خو کته قیاس کې استدلال کې استنباط کې او دې ته بیا شرک موای نو که زه ستا خبره منم خو مشرکان کیږي موږ به مشرکان شو دا عوام ولې د ایمان نه خلاصوي یوازې دا مسله نه د غیر مقلدینو چې څومره مسلې دي په دې باندې د هندو کتاب نشته د مسلمان خو پرېږده الله مو خوشحاله و باد ساته او الله تعالی مو د دوی د دسیسو نه محفوظ ساته دا مو تاسو ته یو کرشمه وښوده چې دا ګوره دلیل ملیل ورسره نه او داسې د دوی د ټول هم دا حال دی ځکه دا د هغوی شاګرد دی نو لہذا آینده کې د دوی په خبرو دوکه نه شئ
زمون وطن افغانستان الحمدلله دا د حنفیت زمکه ده، دې کې به حنفیت باقی وي. پاکستان د حنفیت زمکه ده، دې کې به حنفیت باقی وي. او دا یو څو نفر راغلي دي، دا مو غلط نه کی، چندې ور نه کوي، روپۍ ور نه کوي، والا کاو روپۍ ور نه کوي، دا مو غلط کړ په دې روپیو باندې ګوره. او د دوی مدرسې کې ماشومان داخل نه کوي، د دوی سره تعلق نه ساتي، دا مو ګوره د دین نه اړی. دې کتاب کې چې څه دي هغه بې جدا شی دی، او تاسو ته چې سوای دا جدا شی دی. الله مو خوشاله و آباد ساته. موږ تم دعا کوي چې الله د دین خدمت راته نصیب کړي. دا مې یو بحث د دوی سره وکړ، زه اوسګار نه یم، درسونو کې مصروفه یم. خدا مې تاسو ته د دوی هغه حالت وښود او د ده ډېرې چغې وې، او هر وخت به یې وی چې زما نوم یې واورېده چې ملا عزت دی، وایي موبایل یې راپسې بند کو. ما چې پرېږده چې ارمان یې پوره شي. الله مو خوشاله و آباد ساته، او الله مو دې په دنیا کې بیا مدینه منوره کې یو ځای کړي، او په آخرت کې مو دې الله تعالی د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم جنت الفردوس کې د هغه سره همسایه‌ګان کړي. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیه.